السلام علیکم زما ټول پښتنو ورونو خویندو ماماګانو ترونو ته انګلیش پټھان چینل کې نو تاسو یو ښکاری چې نن موږ لیکل دی ورډ مطلب سی دبليو او آر ډي ورډ مطلب لفظ دی پښتو کې مطلب لفظ وای صحیح دی تاسو ما شروع کې دا خبر کلیر کا زه د کراچي پښتنه یم نو د پیښور یعنی کې پی کې او موږ چې کوم سټډي دم کراچي نه کړل نو کې دې چې لږ صرف ما ځکه دا پښتو چینل شروع کو چې ما کم پښتو چینل سو کتون تاسو ماول دا خبرو کو به چې هغه کې سټانډرډ ډیر آوټ ډیر مطلب های سټانډرډ دا غي نه تاسو انګلیش نشي زده کول انګلیش دا چینل هغه خلکو لپاره چې بالکل بیسیک انګلیش زده کول غواړي یعنی سٹارټینګ انګلیش زده کول غواړي ناغي بنن دا وګورئ چې ورډ څه ته وایي لفظ یعنی چې انګلیش موږ تاسو شروع کې وایي چې بھائی ایک نواله 26 پوری اے بی سی ڈی ای اف جی دا چې کومو دا 26 لیټر نو دا چې زموږ اے بی سی صحیح دی دا لیټرز چې आपस کې ملاو شي دینه یو ورډ جوړ شي صحیح دی نو هغه ته به خلک وایي ورډ نو اوس دا نه چې تسم اولی کې ځان سره اوس څنګه دام ګولي کلو اے ډبل پی ال ای اپل سیب ته وایي پښتو کې اردو کې ته سیب وي پښتو کې ته مڼه وایي بیا پښتو تاسو په دې شکاس کې بیل بیل لفظ وایي نو تاسو ماته کمنټ کې دا مې تاسو جبه کې اپل تاسو وایي یعنی موږ خپل ته په کراچي کې ته سیب وایي خو سوات علاقې کې نوردن علاقې کې الته وته مړه وي اوس نور کم پښتاني وته خپل به سیب تل تسوي نو موږ دا سپیلینګ دی هم دا اپل والا سپیلینګ دی دلته ما دا ولیکلو نو دا نه چې تاسو سپیلینګ ولیکو ته به دا یو ورډ شو نه اول خدای چې ورډ څه ته وي هغه تا چې 26 لیټر تا چې کوم 26 لیټر دی شل او شپږ چې کوم هغه لیټر سو نو پښتو کې کاونټینګ هم ډیر مطلب شل لپاره به مال کاونټینګ نه راځي نو شپږویش چې کوم زموږ لیټرز دي هغه لیټرز کې چې هغه تاسو ملاو کوي او هغه نه یو ورډ جوړ شي ورډ هغه ته وایي چې بھائی هغه څه مطلب ورکوي اوس دا ما اے ډبل پی ال ای اپل لیکل چې ما ډکشنری کو ته به مطلب د سیب کوم دا سپیلینګ چې ما مخکې شاته لیکل ال ای پی ای پی نو دا چې د په ډکشنری کې څه لفظ نه نو دې ته ما کراس وکړ دا صرف د لیټرز یو مجموعه ده د لیټرز یو مطلب څه لیټرز تاسو واپس کې لیکل دا ورډ نه دی ورډ باغ ته وایي چې بھائی هغه د تاسو ډکشنری کې چیک کې دا هغه څه مطلب ومي نو ورډ موږ څنګه جوړو د دې ډیش پروسیجر دی صحیح دی جوړولو او زیاتره پته چې ورډ د هر لفظ دی دغه یو مطلبي څنګه اوس دا د کاو مطلب گائے غوا صحیح اوس دا د کاو سپیلینګ چې دی دا موږ مخکې شاته لیکل یعنی دا ماول دبليو لیکل او لیکل سی لیکلو نو دا بیا د دې په ډکشنری کې څه مطلب نشتی نو دا به بیا د ورډ نه وي د به څه به دا درې لیټرز دي نو ورډ یعنی د ورډ ډیفینیشن بیا سو شو ما چې کوم نور چینل څخه کتل دا غي برای نه کوم خو ما تاسو ته چې به زما د چینل مقصد دا دی چې دا ما ډیر لوور سټانډرډ نه یعنی خپل هغه ماماګان خپل هغه ترورې نه خپل هغه خويندې خپل هغه مورې نه چې به سکول ته نه دي تلی یا انګلیش کې ډیر زیات کمزوري دي نو بالکل دا غي بیس جوړول د پاره چې دلته دی بیس اوچت کې نو بیا دی چرته لینګویج سنټر هم تلی شي خو لینګویج سنټر کې دوم رخصت نه اے بی سی نه چې نه پڑھاوي یعنی ورډ چې پڑھاوي نو ورډ بدل شي ورډ از a combination of letters دا څه به پڑھاوي یعنی په اردو کې پښتو کې تاسو ګورنه دي د لیټرز مجموعه چې څه لیټرز आपस کې ملاو کی او هغه څه مطلب جوړ کی اوس دام لیټرز ما आपस کې ملاو کړي دام لیټرز ما आपस کې ملاو کړي خو دا چې ما سی او دبليو کاو لیکو دی مطلب د ګایما چې ډکشنری کې وکړو او دا لیټرز چې ما مخکې شاته ولیکل د دې څه مطلب نه دا به چې بھائی دا درې لیټرز دا بل لفظ نه یعنی دا نه چې تسم لیټرز په आपस کې لیکي دا ته چې دا ما आपस کې جوائن ولیکل ما په یو ځای ولیکل دا چې دا ورډ دی ورډ د پاره आपस کې په یو ځای لیکل ضروري نه دی ورډ د پاره د هغه لفظ مطلبم اول پکار شي به د سنا څه مطلب دی نو اوس د دینه به تاسو پته کې به ورډ سي دی لیسن کې ما تاسو څه سمجھاو کو بھائی چې تاسو سلیټر आपस کې ملاو کوي او هغه څه مطلب ورکی نو هغه تخلق کوئی ورډ نو تاسو به دینه بعد های چینل والا ویډیو اوس کته شي به تاسو پورو انګلیش کې پڑھاوي ناول اردو کې پښتو کې تاسو دا تاسو ته کلیئري وي دا ورډ سش د څه بلانوم دی نو دا څه بلانه د بلکې چې هغه تاسو شروع کې کوم هغه 26 لیټرز ویلیو هغه لیټرز کې چې تاسو لیټرز आपस کې ملاو کوي او هغه څه مطلب ور کوي نو بیا به تاسو وي چې دا ورډ دی او کو هغه تاسو आपस کې لیټرز ملاو کو او ډکشنری کې دا غي مینینګ موجود نو نو تاسو به چې دا لیټر ورډ نه دی بلکې دا درې یا څلور لیټرز دي نو زه امید کوم چې تاسو زما دا خبره بالکل صحیح سمجھ کې راغلی او تاسو ته بیا دې کې څه خبره داسې چې تاسو کې سمجھ نه درغلی نو زما تاسو یو ریکوست چې ما تاسو انټرست پته ولګي ما تاسو دلچسپي پته ولګي به زه دا ما یو کوشش شروع کړې ده
زما په پښتنو وروڼو خویندو ماماګانو ترونو ته د دې نه څه فایده پهنچاویږي کو نه پهنچاویږي، څه فایده ورته ملاویږي کو نه ملاویږي. نو دې لپاره به تاسو ماته یو کمنټ ضرور کوئ. او د دې نه علاوه کو تاسو وایي بھئی دا چې بھئی دا ډېر لو سټینډرډ دی، دا خو نه دا هر څه راځي، نو برای مهرباني دا صرف شیر کړئ. کیدای شي ستاسو شیر سره دا هغه خلکو ته ورسي چې چا دپاره دا ما ویډیو جوړه کړله. نو شیر کول څه دی کې ستاسو پیسې نه ضایع کیږي. نو که خپله ستاسو دپاره دا بالکل بې ضرر ویډیو وي نو زما ستاسو نه ریکویسټ چې دا شیر کړئ. دا یو صدقه ده د هغه خلکو دپاره بھئی چې کم انګلیش کې کمزوري زموږ ډېر شي داسې وروڼه خویندې دي چې بهر ملکونو کې کارونه کوي، صرف د دې انګلیش کمزوري د وجه نه هغوی مزدوري کوي. ځکه چې تاسو له انګلیش ترځین تاسو لیپټاپ تاسو کمپیوټر تاسو موبایل تاسو آنلاین کار کولی شئ. نو انګلیش د انګلیش اهمیت نومګه یعنی دا موږ نشي ویلی چې بھئی د انګلیش په دنیا کې څه اهمیت نشته. انګلیش بېشک انګلیش یو د عقلمندي نشانی نه ده، خو د دنیا کې مخکې تلو دپاره ضرور دی. نو زه امید کوم چې تاسو زما دا کاوش ډېر زیات مطلب دې نه به تاسو ته څه نه څه فایده میلاو شوي. نو که فایده میلاو شوي او که نه میلاو شي نو بیا شیر ضرور کوئ. کیدای شي دې ویډیو دپاره زما څلور خور انتظار کولو، زما څه پښتون ورور خور د دې ویډیو دپاره انتظار کولو، ستاسو شیر دپاره زما دا خبره هغوی پورې ورسېده. نو خپل دعاګانو کې به یاد ساتئ. انګلیش پټان چینل نه ستاسو نه اجازت غواړم. او خدای په امان.